دومره غټه ذمواري او دومره غټ ښار پېښور چې د پښتونخوا زړه دی، دې سره سره نور داسې ډېر چیلنجز دي او بیا په دې باندې چې د لیست ته ګوري نومونو ته، نو ډېر لوی لوی نومونه دي. په دې کې د صفت غیور پرنګي، ازمري، افسر، د هغې نه پس ملک سعد یو ډېر لوی نوم د دې سیمې، عبیدعلي یو پولیس والا، دا شهیدان دي، دي خورله شاته شا سره ګنمینان غلط ناست وي، شاته ایلیګل ګنمینان ورسره وي، پرایویټ خلک ورسره ناست وي، چا د پولیس هارنز لګولي، یو ګاډي راته وښوي زه ذمواري اخلم. داسې به نه شي کېدی چې خلک راځي ګنمینان یې کینولي، څوک راځي ډزې کوي، څوک راځي خلک یېري. په ما دا خبره، په ما دا از پولیس اوسه از انسان ډېره بده لګي چې داسې خلک چې هغه زمونږ په ماشومانو سره ساتي کوي، هغه سکول ته ځي، یونیورسټي ته ځي، هغوی ته به ګرانۍ زیاتي، یا جومات ته ځي، مدرسې ته ځي، زیاتي داسې چې تاسو بلیک میل کوئ، یا ریپ کیسز کېږي، د ماشومانو سره زیاتې کېږي. نه نه د دې ډېر ښه دی دا. ګډ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نه ګروپ مزیدار، زبردست دی، ډېر ښه دی، ګروپ مزیدار کړی. thanks to you buddy. د اس اس پی اوپس په حیث باندې چې یو ډېره ذمهواره چوکۍ ده په پښتونخوا کې د پولیسو، حالات هم بدلیږي لګیا دي. ستا په خیال دا کوم ټوپک چې ته اوږې ته واچو راغی، د دې نه به عوامو ته ریلیف ملو شي؟ زه به غواړم چې د ټوپک اوږې اچولو نه بغیر هم دا فرق ډېر وي. ضروري نه چې ما د صرف ټوپک اچولې اوږې ته بیا فرق راشي. ټول ورځ خامخا خلک درته مختلف قسمه مسلې راوړي، د چا قبضه وي، د چا کور ته چې ځې نو کور والا د نه څه ایکسپیکټیشن لري، هغوی خو به هم غواړي چې ته هغوی سره هم لږ ټایم ورکړې. نو څومره ټایم ورکړې، آیا هغه ریسپانسیبلیټي یا هغه ذمواري په دیانتدارۍ سره سرته رسوې که نه؟ حامد میں نے آپ کو FIR نمبر بھیجا ہوا ہے. بابا جی کہہ رہے ہیں کہ یار میرے بیٹے کو مارا گیا. اب یہ جو بندے ہیں یہ موسیزو ایریا میں بکریاں وہ چراتے ہیں، ورنہ یہ بندے پکڑے گئے یا نہ کچھ. ٹھیک ہے، میں بابا جی کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، ریڈ کریں ان پہ یار جس طرح بھی ہے. ٹھیک ہے. چې کله وزیرستان کې ایز ا ډي پی او وې، یو ډېره دردناکه او ناولې غوندې کې پېښه د سره وشوه. زما چې کوم اورېدونکي ول دي هغوی ته به یو خپل یو هغه هم کوم یو ریکویسټ به ورته هم کوم، ما سپیډ کو اصل کې ډېر زیات، ما غلط سپیډ ډېر زیات کو په روډ باندې. روډ هغومره سپیډونه چې څومره ما کو، دا سپیډ تا د دې وجې نه کو چې تا ته تھریټ سو او تا ته ویلي شوي چې تا ته په دې مخامخ یا را روان ځای کې کسان ناست دي. په پېښور کې هر یو انټري ایگزټ چې کوم سټي ته راځي، څومره چې فیډینګ ایریاز دي، په دې ټولو باندې سیف سټي لګېدلي. لکه تاسو په دې باندې بالکل دغه یې هغه تسلي یې چې یاره تاسو نه یو روټ هم نه دی دغه شوی، خالي نه دی. که مطلب یو پولیس والا هم د غني خان د جوړه شاعري اوري، ما خوښه ده. نو دا خو دغه په شاعرۍ کې خو د تصوف کیسې دي، د مینې کیسې دي. نو هم زه دا ګمان وکړم چې فرهان مینه هم کړې ده. زه انسان یم بالکل به وي. د پېښور خلکو سره یو واده کوي چې زه به دا کار کوم، نو آیا څه واده به ورسره کوې پېښور خلکو سره، او ولې په تا باندې ستا په وعدې باندې اعتبار کوي؟
کتونکو تاسو څنګه چې تاسو وینئ دا مهال زه پولیس لاین کې ولاړ یم د سی سی پی آفس هم زما د خلاص ته دی ورسره خوا کې د اس اس پی کوارډینیشن او اس اس پی آپریشن پېښور چې کوم ډېرې ذمهوارې چوکۍ دي هغه هم دلته موږ تاسو ته بخایو هم ورځو به د دې ځای عضوان اس اس پی آپس چې کوم فرهان نوم باندې د ثوابې نومیږي هغه له به ورځو ورسره به خبرې کوو او تپوسونه به ترې کوو چې دلته په آپریشنز کې کوم قسمه مسایل دي دلته په پولیس لاین کې دننه آیا دا ژوند څنګه دی څنګه چې تاسو کتئ شئ ما سره شاته دا مانومنټ چې تاسو وینئ دا د شهیدانو هغه یادګار دی چې کوم د خاورې له خپله وینه ورکړې ده په هغې کې ملک سات دی که په هغې کې صفت غیور دی او داسې نور ډېر ګڼ شمېر نومونه دي دا ټول شهیدان چې کوم دي دا د دې خاورې بچیو او دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې د دوی دا دفتر دي دلته نو ما غوښتل چې نن زه تاسو دلته راولم تاسو ته زه د دې دننه حالات هم وښیم د دوی د ژوند نه هم لږ خبر کوم کیدای شي تاسو د ورځې اینې رینې په تاڼو په پولیس او د موبایلونو او د دوی دا غوغا او دا سایرن او دا دغه خو د دوی د دننه ژوند کیدای شي تاسو نه لیدل نو ما غوښتل چې نن تاسو دننه راولو دننه ته دوی دا مختلف اړخونه د ژوند هغه بیلابیل شیزونه چې دي هغه هم درته وښیو نو موږ راغلي یو سی سی پی آفس کې دلته اوس په ورځو اس اس پی آپریشن چې دی فرهان هغه سره به هم خبرې کوو بیا به هغې نه پس ورځو دوی کلي کچهري ده چې کوم ته اوپن ډور پالیسي به وي د هغې به هم دننه حالات ګورو تاسو ته به هم د شیشې یا د سکرین په ذریعه ښایو تاسو سلامونه قدرمنو کتونکو سلمان یم او د ټي آر ایل یا د ریپورټر لید نه طاهر کلی وایم قدرمنو کتونکو نن را سره د پښتونخوا سرخار پېښور یو ډېر ذمهوار افسر چې په نوم د اس اس پی آپس یادیږي فرهان خان ناصر ناست دی زه راغلی یم د هغه دفتر ته غواړم چې هغه سره د پښتونخوا په دې روانو چارو د سیکیورټي حالاتو باندې هم خبرې وکړو دې سره سره به ګورو دوی یو پروګرام شروع کړی دی چې په هغې کې اوپن ډور پالیسي دا د کمپلینټس لپاره نو هغې کې خلک راځي خپل کمپلینټس کوي او دوی هم په هغه ځای باندې احکامات جاري کوي د هغې په باره کې به دې هم تپوس کوم او بوزم به هلته هغه کمپلینټ روم چې کوم دوی جوړ کړی دی یا کانفرنس روم دی چې کوم کې دوی کمپلینټس اخلي هلته به هم ځو هغه ځای کې به هم حالات ګورو هغې سره سره زموږ نن دا هم خیال دی چونکې دا د پولیسو افسر دی پولیس خامخا د لا اینډ اورډر او د سیکیورټي ذمهوار دی دی او د ذمهوارۍ کې یو ډېر مهم رول چې کوم دی هغه د ټوپک هم دی زه به نن د دوی د ټوپک هغه دغه هم ګورم سکلز هم ګورم نو زه به فایرنګ رینج ته هغه به هم ګورو فرهان خان که په شروع کې راته ده ووایه چې فرهان خان که زموږ د کتونکو ته خپل ځان معرفي کړو دا راته ووایه چې فرهان خان په کوم ځای کې پیدا شو او د پولیس دا وردي د نومونه ټوله دې ته څنګه راورسېد زه یم اصل کې د صوابۍ او صوابۍ کې زما کلی دی پورا ما لومړی چې کوم ابتدایي تعلیم ما په کلي کې وکړو یو پرایویټ سکول هغې کې مې کړو بیا زه کلاس 3 کې لاړم 1998 کې فضل کالج مردان ته او فضل کالج نه ما بیا په 86 کې او لیولز وکړو بیا زه لاړم روټس اسلام آباد ته او ما ډېر خپل مطلب ډېر عمر ما په هاسټلز کې تېر کړی دی تاسو پته ده هاسټل چې دا دنیا ده ما اسلام آباد کې بیا روټس نه A levels وکړو هینه بعد زه لاړم ما نصب کې 2012 کې ګریجویټ شوم کمیونیکیشن سیسټم انجینیرینګ وکړو د ګریجویشن نه بعد زه لاړم لاهور ته ما هلته جاب وکړو سافټویر هاوس کې برکس دلته ما نیټورک سیکیورټي کې جاب وکړو او بیا په 2015 کې ما ایګزام ورکړو او هغې نه زه پولیس زما ډېر خوښې پروفیشن زه پولیس ما چوایس راکړم په داسې شرایطو کې چې د پښتونخوا حالات د پېښور حالات ډېر حالات ډېر زیات سخت دي د ترهګرۍ هغه پورې تیرې او د هغې دغه بازګشت مونږ اورو اینو داسې اسان حالات نه دي په دې کې بیا دومره غټه ذمهواري او دومره غټ ښار پېښور چې د پښتونخوا زړه دی دې سره سره نور داسې ډېر چیلنجز دي او بیا په دې باندې چې د لیست ته ګوري نومونو ته نو ډېر لوی لوی نومونه دي په دې کې د صفت غیور پرنګې ازمرې افسر د هغې نه پس ملک سات یو ډېر لوی نوم د دې سیمې عبید علي یو پولیس والا دا شهیدان دي دې خور له او دې ښار له دې خپله وینه ورکړې ده په داسې حالاتو کې ستا دلته دا ذمهواري په اوږو اخیستل څومره ورته چمتو یې یا څومره ورته ځان ذمهوار ګڼې دې کې شک نشته دی یو ډېره ذمهواره عهده ده ما سره او زه دا منم دې پکې چې څه وشي پېښور د هغې ټول خلک پېښور پېژني ذمهواري ډېره غټه زه ورته تیار یم که نه زه خوشحاله به دې یم زما سره داسې ډېر نرم وست ما راغلی دی نه بلکې دې زه هغه دې په مینه دلته راغوښتې یم سی سی پي صاحب ما سره دی او د هغې د ټول نه ښه خبره ده
او چې موږ تیم دغه زده کوو چې کوم ښه کار شوی دا ټول زموږ سبورډینیټس او چې کوم غلطي شوې دا ټول زموږ سر په سر چې دومره غټه ذمهواري اخلي. زه په دې خوشحاله یم چې د هغوی اونرشپ دی، د هغوی لاس موږ سره دی، د هغوی ګایډنس موږ سره دی، حاجي صاحب دی. نو واقعي ډېره ذمهواره هو ده، ډېر خلکو ایکسپیکټیشنز ډېر زیات، خو زه ورته بلکل سره ستاسو بالکل چمتو یم، بالکل ریډي یم ورته. او کله ناکله چې کورنۍ سره بهر وځي، مطلب بازار ته خلک دي، سودا له داسې وځي، ته مو خامخا فهم دي ده، نو خلک درته رانږدې شي، وایي درته چې آیا ګینې بدلون راغلی دی او څوک د سره تصویر وباسي یا څه داسې. مونږ اورو دا خبرې، آیا داسې حالات وي؟ بالکل وي. زه اکثر یا دلته زما څو ملګري دي چې هېڅ کله زه زنده زما کالو 20 کالو هر ملګري دي، نو زما د فضیلت پالیسي مثلا ملګري دي، یا د کوم زوی چې خپله کورواله مې دلته ما سره وي، نو زه به هره ورځ ستاسو خبره مې صحیح ده، خلک راځي وي نام کوي، د خوشحاله کېږم چې راته ووایي چې سر د په تاسو فخر کوو، ستاسو سره غدو فرق راغلی دی. بیا ستاسو خبره نن سبا یو ټرینډ دی، څوک وایي چې زه ټیک ټاک په باندې ویډیو هم در سره واخلم، تصویر در سره اخلم، نو زه ډېر خوند ښه ماته لګي. بده خبره مې په دې کې نشته، ډېر خلک یې مایل کوي، زه خو نه مایل کوم چې ما ستاسو تصویر واخلي، ما خلک خو زه ورته ضرور راوړم چې یاره مس یوز د دې مه کوم، چې تاسو واوغستل د تاسو په سوشل میډیا ورکړئ، خو مس یوز د پېښور خلکو سره که یو واده کوې چې زه به دا کار کوم، نو آیا څه واده به ورسره کوې پېښور خلکو سره، او ولې په تا باندې ستا په وادې باندې اعتبار خلک کوي؟ زما یو واده چې کوم داسې ایشو چې په ما ډېره بدله دي، په ما دا خبره، په ما دا از پولیس هم سره از انسان ډېره بدله دي چې داسې خلک چې هغه زمونږ د ماشومانو سره زیاتی کوي، هغه سکول ته ځي، یونیورسټي ته ځي، هغوی ته باګرانۍ زیاتی یا جومات ته ځي، مدرسې ته ځي، زیاتی داسې چې تاسو بلیکمیل کوئ، ریپ کیسز کېږي، د ماشومانو سره زیاتې کېږي. دا زما واده ده، او بلکې موږ پرې ډېر افیکټ کوو، دا به موږ د خپل ماشومانو په راغی، زموږ بچي به هم دغه پېښور کې لویږي، ستاسو بچي به هم په دغه پېښور کې لویږي، نو دا به ورته نور ښه کوو. ولې په ما یقین وکړي، زما ځکه چې موږ ټول فوکس په دې باندې اړوو، دا زما د لومړۍ ورځ نه چې دا د پېښور په راشي، نو ما وکړلم. تاسو وګورئ کومې تاڼې ته مو وشي چې چا باندې د ماشومانو سره د زیاتي الزام وي، په یار کړی شوي، ټول موږ راغوښتي او راغواړو، هره میاشت راغواړو، د هغوی نه تپوس کوو چې ته څه کوې نن سبا. ځکه زما ما په داسې لګي چې دا خلک په جیل کې به تېر وي، واپس هم راشي، د دې سمېدل ډېر ګران دي. نو په دې به چې نظر نه ساتو، کېدای شي دا نور قرباني راته وکړي، په دې به نظر ضرور ساتو. فرهان خان، زه به دغه طرف ته ستاسو کلي کچهري هم ده، هغه به هم ګورو، هلته به چې کوم خلک راغلي، سایلین راغلي یا کمپلینټس راغلي دي، د هغوی خبرې به هم ورو، زه یم لږ به هلته هم ورشو، خوښوي. راځئ چې بلکل. हामिद, मैंने आपको FIR नंबर भेजा हुआ है। बाबा जी कह रहे हैं कि यार मेरे बेटे को मारा गया। अब ये जो बंदे हैं ये मोसेजो एरिया में बकरियां वो चराते हैं, और ना ये बंदे पकड़े गए या ना कुछ, ठीक है। मैं बाबा जी को आपके पास भेजता हूँ, तो रेड करें उन पे यार, जिस तरह भी है, ठीक है। काका तबलीचा साहब SP हामिद साहब जी कोई चमकनो थाना के ठीक शो कना, चमकनो थाना तो मालूम है ना। خلک راغلي، په دې کې ګڼ شمېر خلک دي، بودایان دي، ځوانان دي، سړي د هر قسمه مسلې دي، چا د قبضې مسله ده، د چا د مختلف قسمه FIR د هغې کاپیانې دي که په هغې عمل درآمد کېږي، نو دي هغه شیزونه یقیني دي. دلته تاسو د ما سره شاته کتې شئ، اولني ځل زه ویم ګینې مونږ کتې شو او غوښتلم چې تاسو د کیبري په شیشه باندې دا شیزونه وښایو دلته. نه نه د دې مخه دی دا ګډ ډېر میاسل ګروپ مزیدار دا ستاسو د وجود
تاسو د پولیسو چې کوم فایرینګ رینج دی دا هم د پیښور پښتونخوا پولیس ټول دلته راځي د پریکټس دلته کی بالکل د پیښور چې سوره پولیس دی دغه فایرینګ رینج ته دی دلته موږ نو د خپل هر ډیسټریکټ خپل فایرینګ رینج وي پیښور د پولیس لاینز کې دنه لکه یو خطو پولیس والے وردی او یونیفارم او بیلټ ورسره دی او دا ټوپک چې وګي ته واچو اډز دي کول لکه سفیل ایډلین ولا دغه فیل افیکټر تا راځي راځي او هغه یو غټ اکمپلیشمنت دی چې تخپل له ګوري چې کوم ستا شارټس یو ته هغه ګوري چې زما ګروپ جوړي کنه جوړي تاسو ګروپ ډیر خو زما د ګروپ نو هغه ډیر خو چې هغه زما فایرز بهر نه دي چې شارټس ټول په هغه رغلي رینج کې دنه دي صحیح لګیدلی ټول نه غټ اکمپلیشمنت کوي د اس اس پی اوپس په هیڅ باندې چې ډیر ذمہوار چوکې د پښتونخوا کې د پولیسو حالات هم بدلیږي لګیا دي ستا په خیال دا کوم ټوپک چې توګه تواچو را دي د دینه به عوامو ته ریلیف ملو شي او ملاویږي لګیا دی ملاویږي آی ام ویری شور چې تاسو کله بهر عوامو ګورئ به ضرور تاسو ته وایي چې فرق ډېر راغلی دی چې کله زموږ سی سی پی صاحب راغلی دی کله چې زموږ د ایس پیز او موږ د خپل چې کوم د سی سی پی سی پالیسیز د جی سی پالیسیز دي فرق خو ډېر راغلی دی او زه به غواړم چې د ټوپک ګوګي اچول نه بغیر هم د فرق ډیر وي ضروري نه چې ما د صرف ټوپک چولې وګي ته بیا فرق راشي موږ په دې باندې اکثر خبرې کولې او کوپه او پاره کې یو مهمه خبره ده چې د ډالو دا کلچر د دې ګنمنانو دا کلچر دا ډیر زیات په دې پښتونخوا کې په گاډو کې دنه غوټر یو لایټونه لګیدلي چې دا صرف د پولیس لپاره دي یا د ایمرجنسي یا د فرنٹ لاین سرویسز لپاره دي پای کې څومره کمیرا وستو تاسو رنګ روډ ته ورشي یو گاډي راته وخی چې شاته سره ګنمنان غلط ناس وي شاته ایلیګل ګنمنان سره وي پرایویټ خلکو سره ناس وي چا د پولیس هونز لګولي یو ګاډي راته خوي زه ذمہواري اخلم که یو تاسو ماته په پیښور کې خو تاسو باندې شي کې دي چې خلک راضي ګنمنان کې نولي څوک راضي ډزې کوي څوک راضي خلک یې بالکل نه منو تاسو ګوري په دې باندې بالله اف آی آر شوی دي د پیښور خلکو ته مثبت لګیدل چې دا کار بالکل نه منو مخکې براتلې بدونه به خلکو په شادي هال ته براتل الته فایرینګ کو ګنمنان براتل کلچر ختم شوی دی بولټ پروف گاډو کلچر هم ډیر زیات شوی دی په پښتونخوا کې ضرورت ولې پېښ شوی دی او یا مطلب ته په اسان الفاظو کې راته وي چې دا پولیس خو د دې نه مخکې د پښتونخوا پولیسو ستانه مخکې دلته دې ذمہوار چوکې باندې افسران تیر شوي دي داسې ستا د خبره وي دغه والا کار وکړو چې هغې سره دا دومره فرق راغی او ستا پولیس هم نن بیلټ په خوشحالۍ او په عزت او په غیرت تړي زه به دا ټول کریډټ چې ورکوم خپل حاجي صاحب ته سی سی پی صاحب ته د هغې پالیسیز او هغې ټوله خبره دا ده چې غلط کار وشي نو خپل یې اون کوي چې ښه کار وشي ټول وایي چې دا زما افسرانو کړی دی چې ټول غټه اونرشپ شته موږ اون کیږو پولیس ته موږ غلطي هم کیدی شي او زموږ سی سی پی صاحب موږ سره ولاړ دی زموږ حاجي صاحب ولاړ دی بل تاسو خبره وکړه چې زمانه مخکې ایم ویری شور چې هغوی به خپل ښه کارونه کړي خو موږ چې سی سی پی صاحب راغلی د هغوی څه اورډرز وو او هغه دغه شانې فالو کیږي نو زه ډېر خوشحاله یم څنګه چې تاسو وایئ څنګه چې خلک راځي چې فرق راغلی دی موږ خوشحاله یو چې داسې ښه فرق راغلی دی غواړم په دې کې یو تپوس ستا د ځوانان تا سره ولاړ دي چې کوم ستا ټیم حصه ده او ته نن له دې افسر او دې ستا هغه ټیم کې دي تاسو ته خوشحاله یې ردنه د کار نه لکه مطلب دا چې سهار پاسې نو په دې خوشحاله راځي ټول خوشحالي سره پولیس نه علاوه سره ټول خوشحالي سیف سټي کیمرې چې دی هغه وی ډیر څه درسته ہے ډیر مو د پسو لګیږي په پښتونخوا کې څومره مهمه وي دلته او ستا په خیال تاسو کار څومره آسان کو سر تاسو خبره بالکل موږ خو یو کم زمونږ به لیټس سي کرایم وشي پای باندې موږ افورټس لګیږي چې موږ لوکل سورسز پیدا کو بیا پرایویټ کیمرې چیک کوو غي د لپاره دا اوس موږ په یو انډر ون روف هر څه اویلیبل شول څنګه سره اوس که څه کرایم وشي نو موږ دې ته اون ټایم ویل شو زموږ ریاکشن ټایم پای باندې ډېر خرازي کمپیوټر ایډیټ چې کوم ډیسپیچ دغه په دې کېږي او دی وته وي چې نزدیک کوم یو لکه لیټس سی چام کال کو 15 ته هغه سره لینک دی د ډایرکټ کوم نزدیک زموږ کوم فون موبایل به خبر انفارم کی ایس ایچ او کنسرن او بیا ریسپونډ کوي موږ ته په انویسټیګیشن کې څه هیلپ راکېږي ډېر زیات چې موږ هغه ټریک کوو کوم ته څه سسپیکټس وي موږ ګاډي داسې وانټډ وي هغه د په تھرو باندې ټریک کوو چې کوم هغه یوز کړی و او زموږ ریسنټلی چې کوم د بانک روټری خو نو خو زموږ کوم اډیشنل ایس ایچ او سیبو د 400 او بهارلی شهید شو بغیر کې موږ د سیفټی نه کې ډېر زیات هیلپ غوښتي کسان ټریک کول چې کوم روټ استعمال کړي دا غلي څنګه دي چا سره تللی دي ټول موږ د سیفټی نه هیلپ غوښتو
دا سیف سټي دا پروجیکټ چې کوم دی دا د کې پولیس کې د سی سی پی یو د لاندې دی کنه دا اس اس پی اوپس د دې لیډ کوي دا ټول د دې دا سیستم چې کوم دی سر دا اصل کې دی ډي آی جی آی ټي انډر هغه اورال د کې پی پولیس نه خو موږ هلپ اخلو موږ دلته یو ډي اس پی اپریشنز په لګولې دي چې کوم میسج وته سهل پکار وي کوم ډي اس پی ته هغه ته یو فارم کې خپل اف آی آر نمبر وي ایشو ته وځي دا او بیا موږ د دې تھرو غینه هلپ وکړو په پیښور کې هر یو انټری ایگزټ چې کوم سټي ته راځي څومره چې فیډینګ ایریاز دي په دې ټولو باندې سیف سټي لګېدلې لکه تاسو په دې باندې بالکل دغه یې جام هغه تسلی چې تاسو نه یو روټ هم نه دغه شوی خالی نه دي سر دا 133 پوینټس دي کوم کې زموږ کیمرې 711 لګېدلې دي ټول انټری ایگزټس چې کوم مین انټری ایگزټ ټول پیښور تاسو موږ بالکل خولې شو لکه مولاګوري سایډ پورې زموږ مین چې کوم اکسس دی ټول هغه کور شوی دي آیا واقعتاً د خلکو ګمان کوي چې نمبر پلیټس هم ریډ کوي دا کیمرې نو واقعتاً دا ماشین ریډیبل دي دا نمبر پلیټس چې کوم دی او دا کیمرې هغې دپاره کمپیټیبل دي جی سس کیمرې داسې شته اټومیټیک نمبر پلیټ ریډینګ کیمراز پکې انسټال دي بلکې اوس موږ د بینک چې کوم روبري شوی د هغې هلپ موږ دغه کیمرو نه اخیستی هغه ګاډي نمبر چې موږ سسپیکټ کوو چې دا ګاډي پکې یوز شوی دی او دوی موږ ته ټریک کوو چې په پیښور کې څومره وخت هغه راغلی څو ځله راغلی دی نو د 16 فیب نه دا موږ ته هغې ډیټا ټوله راکړه بالکل شته پکې ټولې کیمرې داسې نه دي خو ډېرې کیمرې پکې شته چې اټومیټیک نمبر پلیټ ریډینګ دا بل فیشل ریکګنیشن والا کیمرې هم شته چې موږ دې ته وایو چې دا سسپیکټ دی موږ ته هلپ وکړي بالکل یې کړی دی راته د چې کوم تاسو ته روبري یاد کړه چې کوم کې زموږ سب انسپکټر صاحب شهید شو دا هغې بالکل هلپ کړی دی موږ ته یو سسپیکټډ فیس ورکړو موږ ته چې دا ټارګېټ هارډنینګ به دې وکړي بالکل راته کړو میوزیک سره د مینه شته میوزیک اوري په کې مینس کې زه بالکل اورم زما نصرت فتح علي خان زه ډېر په شوق اورم لکه د نصرت فتح علي خان هغه دغه غزل اوري قوالی اوري ولا چې کوم دی هغه اورم اوس پکې خو ډېر زیات هغه غلي دي خلکو میکس کړي دي نور پکې نو هغه اورم وته زما سردار علي ټکر صاحب ډېر خوښ دی اورم زما ټرانس میوزیک خوښ دی زه ټرانس اورم شاباش نو بالکل شته مطلب پولیس افسر نه علاوه زه هغه شانتي انسان یم زه خپل بوک ریډینګ ډېر کوم زما ډېر خوښ دی زه بوک ریډینګ ډېر په شوق کوم ما ته چا ووایي ما ورته ووایي چې یاره په پولیس کې ټوله ورځ د غم خبرې دي د خوشحالۍ خو شته نه نو دا خو ما ډېر بدل کړي تاسو که وګورئ زه چې سهار پاسم زه خلکو ته وایم چې تاسو ته د ګوډ مارنینګ میسیجز راځي ما ته دا میسیج راغلی ما ته هم نه زما ایس پی ایس ایچ او سی سی بي صاحب ته صرف دا میسیج به راغلی سهار چې سر دا کس مړ شو دا غلا وشوه نو زما سهار هم دی غلا او د دې میسیجونو سره دی نو ما هغې نه تپوس کړو چې ما ګایډ کې زه څوک یم نو هغې ما ته ډېر ښه هغه وکړو چې سټارټ ریډینګ بکس د نوو هنرمندانو کې مطلب دا دی چې څوک دې خوښ دي یا څوک اوري ما ټکر صاحب یاد کو همایون خټک صاحب ما خوښ دی اواز ما ډېر خوښ دی نو اورم او اسې که چا هم د غني خان صاحب شاعري څه نه څه ویلي نو ما له خوند راکړي زه اورم د هغې شاعري خو ډېره زیاته درنه ده ډېره مزېداره ده او ډېر د فکر او د سوچ خبرې دي پکې نو زه ضرور لکه مطلب یو پولیس والا هم د غني خان دا جوړه شاعري اوري ما خوښه ده نو دا خو دغه په شاعرۍ کې خو د تصوف کیسیم دي د مینې کیسیم دي نو هم زه دا ګمان وکړم چې فرهان مینه هم کړې ده زه انسان یم بالکل به وي او بالکل دا خلک وي ما مینه کتاب سره کړې ده ما مینه مور او پلار سره ده یا ما مینه کې زما مطلب د ژوند هغه دغه د هغه اړخ دی چې خلک خوبونه یې مختلف قسمه نو آیا تام یو خوب لیدو او څه دې ولیدل که نه دا واده دې هم د مینې کړی دی ما واده ارینج میریج دی خو بالکل زه چې کله سټوډنټ وم نو بالکل داسې به ما هم مینه کړي څنګه چې ټول خلک یې کوي نو زه هم انسان یم خو ما اوس واده ارینج میریج دی او تاسو ګورئ پښتنو ډېرو پښتنو په ژوند کې ارینج میریج دی او پروبلی یا د ماما لور سره وشي یا د ماسي لور سره وشي یا د پپو لور سره وشي نو زما هم د ماما لور سره واده شوی دی اوس پروفیشنل سره د داس مینه ده لکه اوس دا مینه چې کوم زه ګورم چې ته شپه ورځ هم په دې دغه کې پیښور کې نو ځې نه چېرته ځې ما اوس دا واورېدل چې دا وایي اختر لم نیم تلیک زه خپل د پروفیشن لایف نه خو ډېره مینه کوم خو بهر بیا خپل فرینډ سره ضرور ټایم تېروم زما د نس یو څو ملګري دلته پیښور کې سره ضرور ټایم تېروم څه زما د خپل جاب د خپل پروفیشن سره ملګري دي نو ستاسو خبره چې هغه مینه خو سبسایډ شوه نو اوس مې دا مینه ضرور سټارټ کړې ده
د تاسو رجسټریشن کوئ د ټیننټس ولا غدي کې ډومېسټک ویریفیکیشن بیا ټیننټس ماته څنګه چې رجسټریشن ډرایوینګ لایسنس لپاره ویلفیر لپاره ریکروټمنټ پولیس کې اډمیشن اخلي لیګل اډوایز اخلي دا ټول سپورټینګ سرویسز دي. ایون لاست اینڈ فاوند کو چاره سره شو یغم دلته لکه مطلب دلته خپل انټرویو کا نمبر واخلو دلته انفارمیشن درشي. زه اوس هم ویلی شم ډېر په دعوا چې دا زموږ ون اف د بیسټ افیسز دي د کارپوریټ په سټایل کې دي داسې نو ما چې دلته خلک راځي د خپل هغه وخت باندې لاست اینډ فاوند ایشو وي ویلفیر والا ایشو دا یا د پولیس کلیرنس هغه وخت د کېږي سپورټینګ سرویسز یا موږ په تور په دا تاسو هر ډسټریکټ کې وګورئ بلکې زری اپس جوړ شول دلته د راتلو ضرورت نشته آنلاین د خپل اپ ډاونلوډ کړئ هغه کې خپل ډیټا واچي آنلاین دی پیمنٹ وکړي او بیا د راشي خپل د ریسیو کړئ. فرهان وردی خو دې چولې ده په ورده کې هم مطلب دا دی چې یو د پولیس والا په حیث یو ډېر ذمہوار افسر راته ښکاري خو کو فرهان پولیس والا نه وي او د پولیس افسر نه وي نو فرهان به څه وي نن؟ زه د دې نه مخکې ما ستاسو خبرې ما نسټ کمیونیکیشن سیستم انجینیرینګ کړی دی ما سیستم سیکیورټي باندې چې کوم زموږ نیټورک سیکیورټي د په دې باندې ما تقریبا 3 کاله جاب کړو نو آی تھنک کلی شو زما اوس بلا بیچمیټس بهر دي نو که زه پولیس والا نو زه به سافټویر انجینیر او ما خپل جاب راوړم.